نن زمونږ مسله د تقلید زیر بحث ده. مولا صاحب د تقلید مسله دی ته المسائل ویل کیږي. یو طرف ته منکرین تقلید دی، بل طرف ته مقلدین دي. مقلدین هغه په څلورو ډلو کې تقسیم دي چې احناف ډله ده، شوافی ډله ده، مالکی ډله ده او د حنبلیانو ډله ده. دې څلورو ته اهل سنت والجماعت ویل کېږي. شاه ولی الله رحمه الله عقد الجید کې لیکلي دي او الانصاف کې لیکلي دي چې اهل سنت په دې څلورو ډلو کې تقسیم شوي دي. دغه څلورو ډلو ته اهل سنت ویل کېږي. مخکې به تاسو ته عبارات راشي. څوک چې د دې څلورو مذاهبو نه ووتل نو دا رسواد اعظم نه ووتل، د مسلمانانو جماعت یې پرېښود. نو یو طرف ته دغه څلور ډلو باندې اهل سنت تقسیم شوي دي، هغې ته څه وایي؟ مقلدین. دویم طرف ته منکرین تقلید دي. موږ به الفاظ دغسې استعمال کړو. څه شی دي؟ په دې منکرین تقلید کې مولا صاحب دا اوس جامع لفظ شو. په دې کې مولا صاحب منکرین حدیث هم راغله، په دې کې منکرین فقه هم راغله. دا ټول پکې راځي. په خپل خپل ځای به موږ د هر یو نشاندهي کوو انشاءالله العزیز. برحال راځو مسله د څه بحث د زیرې؟ مسله د تقلید زیرې بحث ته مناسب. اول نمبر دلته موږ تاسو د مدعی او مدعی څو تعریفات ویله. اولنی تعریف ته تاسو راشي المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او بالتنبیه. پورے مناسب مونږ تقلید ته واجب وایو. حکم شرعي دی مونږ ثابتو نو مونږ سویو د حکم شرعي چې هغه وجوب دی د غیر ثابتولو ذمہ داری په خپل سر باندې اخلو. نو مونږ احناف مقلدین په دې کې څه شو؟ او د تقلید د وجوب په انکار کې غیر مقلد څه دي؟ خبره یاد اوسئ. تقلید د وجوب په انکار کې غیر مقلد څه دي؟ دویم نمبر تعریف تاسو را وخت. دویم نمبر دغه مسله تعریف تاسو را وخت بغیر مقلد پټ هغه دې تقلید ته شرک وي یا ورته حرام وي یا ورته بدعت وي، مستقل حکم شرعي لګي کنه. نو المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه. یو حکم شرعي چې هغه وجود هغه شرک دی یا حرمت دی، دا غي د ثابتولو ذمہ داری څوک اخلي؟ منکرین تقلید. نو هغه څه شو؟ گویا هر طریق مدعي هم شو. او الکه مونږ به غتل را واخلو میزان چې کوم مونږ ویلې وغه سو المدعي من اذا ترک تورک المدعي من اذا ترک. ګوره کله د وجوب دا مونږ پرېږدو هغه هم پرېږدي جګړه ختمېږي. جګړه خو بیا پاتې شو. هغه ته وسه شرک کفر حرام ومنه. نو معلومه کاغوی دا د شرک او د حرمت دا و پرېږدي جګړه ختمېږي نه ختمېږي. نو معلومه شو هر طریق مدعي هم دی او هر طریق وای هر طریق خدریم تا المدعی من یثبت امرا زائدا. مدعی څوک دی چې امر زائد چې وجوب دی مونږ هم ثابتو، امر زائد چې شرک دی یا حرمت دی یا کفر دی هغه هم ثابتای. سلورم نمبر المدعی من یخالف الظاهر خلاف الاصل دعوه دا غوی د مناسب خلاف الاصل دعوه دا. مونږ اوس صرف خپل طرف ترازو چې د خپل دلیل وای به د غوی طرف تلاړ شو غوی به څنګه مدعی ګرځو. څه تفصيلات به د التوایو ان شاء الله. ٹھیک شو؟ خبر هم ذهن کې ده. د تصویر اولنې روح وایو. په دې باب کې اول نمبر مونږ مدعي راځي. مونږ په داوا لیکو مناسب پدې کې سبلیکو الکا داوا مختصر د تاسو رضان سره ولي کې په دانوي نوټسونو کې نشته په سر ولي کوي لاندې چې دا کم ته داوا لیکل دا ور رسول ټول جماعت دا داوا نه د مناسب دا وضاحت د داوی دی. داوا ولي کوي مناسب ځان سره. مونږ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیو کې په غیر مجتهد باندې مجتهد تقلید واجب ګڼو. موږ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیو کې په غیر مجتهد د بارا یا په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب ګڼو. حکم د دې منکر گمراه او د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. دا زمونږ د فقه ټولو کتابونو لیکلي څومره د اصول کتابونه دي کته نور الانوار ګوري کته کوم کتاب را لې تر هدايه پورې زمونږ هر ذمہ دار کتاب کې داشته دی. ٹھیک شو؟ دا وسه شو مناسب. دا به سبا اور مولانا خان مونږ اهل سنت والجماعت مسالې اجتهادیو کې غیر مجتهد لپاره د مجتهد تقلید واجب. ٹھیک شو؟ حکم ایسا شو
دی منکر گمراه اهل سنت والجماعت خري وضاحت د دعوی توجه کوي مولایانو لاندې لیکلم تاسو تر ماته وګورئ مونږ اهل سنت والجماعت په مسایل اجتهادیو کې د غیر مجتهد لپاره اجتهاد او د غیر مجتهد لپاره د داسې مجتهد تقلید واجب ګڼو چې دغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت وي او دغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي تاسو وګورئ لاندې مونږ اهل سنت والجماعت مسایل اجتهادیو کې او مجتهد باندې اجتهاد او غیر مجتهد باندې داسې مجتهد تقلید واجب ګڼو چې هغه مجتهد کله بدل شرعي یعنی اجماع سره ثابت بیا ورته وګورئ موږ اهل سنت والجماعت پس کې تقلید واجب ګڼو وای مولایانو پس کې مسائل اجتهادیه زمون خلق بدی کې بیا خطا کیږي چې دې کې تاسو ته لفظیات وي په کوم مسائلو کې په مسائلو یاد شو دا لفظ زمونږ بعضې ملګري وي غیر مقلد سره باز شروع شي دی ورته یار مونږ په فرعي مسایلو کې تقلید واجب هغه ورته تاسو منسوسي کې هم کوئ هلکه په حدیث کې نه دی راغلی چې نبي اسلام رفع الیدین کول دا خو منسوسي مسله ده نو تعبیر و جامع کې دغسې کوي تعبیر څه شو اجتهادي مسایلو کې تقلید په څه کې کوو الکه تاسو وایي د اجتهادي مسایل خو موږ نه پیژنو نو اجتهادي مسایل په درې قسمه دي ما ته ګورئ مولایانو تاسو سره به لیکلی شوي ما ته وګورئ لیکئ ما ته وګورئ اجتهادي مسایل په څو قسمه دي اول نمبر مسائل غیر منسوسه دویم نمبر مسائل منسوسه متعارضه دریم نمبر مسائل منسوسه غیر متعارضه محتمله شو اول نمبر مسائل غیر منسوسه څه ته ویل کی مسائل غیر منسوسه هغه ته ویل کی چې په قران او حدیث کې صراحتاً دغه حکم چې په قران او حدیث کې صراحتاً ذکر نه وي دویم نمبر مسائل منسوسه متعارضه لکه قران حدیث کې خو شته ده صریح په قران او حدیث کې ذکر دي لیکن په دلایلو کې ظاهراً تعارض راغلی دی نبی علیہ السلام لاسونه د وګو پورې اوچت کړو که وګونو پورې اوچت کړو اختلاف دی نبی علیہ السلام امین په زور ویل دی که په قلار ویل دی اختلاف دی تعارض راغلی دی ظاهراً قید ولګوئ یا نبی علیہ السلام رفع الیدین کړي دي بل طرف ته راغلي دي نه دي کړي احادیثو کې ظاهراً څه دی نو دې ته څه ویل مسائل منسوسه متعارضه دریم نمبر مسائل منسوسه غیر متعارضه محتمله الکه مسله په قرآن سنت کې شته ده صراحتاً قرآن او حدیثو کې ظاهري تعارض